الحمدلله د الله تبارک و تعالی ډیر لوی احسان دی، فضل دی، انعام دی چې الله رب العزت په دې مبارک ځای کې او په دې مبارک موقع الله تبارک و تعالی د راجمع کېدو توفیق راکړو. الله رب العزت ته زمونږ دا راتګ، زمونږ دا ناسته، دا ویل، دا اورېدل د خپل رضا ذریعه وګرځي او زمونږ د ټولو دپاره دی الله تبارک و تعالی د نجات ذریعه وګرځي. د الله تبارک و تعالی رضا لوی دولت دی. کم عمل کې د رب رضا مخې ته نه زما محترمو، هاغه عمل هیڅ نه دی. الله تبارک و تعالی فرمای ورضوان من الله اکبر. الله رب العزت د رضا نه لوی دولت بل نشته. زمونږ دا راتګ، زمونږ دا ناسته، دا ویل، دا اورېدل چې په دې کې نیت خالص د الله تبارک و تعالی د رضای چې زمونږ نه زمونږ رب رضا شي. الله رضا شو، مسله حل ده. الله پاک ناراضه دی، زما محترمونو کو ټوله دنیا خوشحالی، ټوله دنیا را سره ای، خو رب ناراضه دی. زما محترمو دا ډېر لویه ناکامي ده. الله تبارک و تعالی دې موږ د هغه ناکامۍ نه بچ کړي. د رمضان المبارک میاش خپل اختتام طرف ته روا دوا ده. موږ خوشحالي وو چې چل اختر را روان دی، اختر را روان دی. اختر خو به د هغه چای چې چا رب رضا کو، چا الله خوشحاله کو او د الله رب العزت د طرف نه د هغه د مغفرت فیصله وشو. یو انسان الله نه دی رضا کړی، الله نه دی خوشحاله کړی، د الله بندگی، د الله عبادت نه دی کړی، روجی نه دی نیولی، قرآن نه دی راغستی، ذکر نه دی کړی، دعاګانې نه دی غوښتي. زه بعضې وخت کې سوچ کوم الله تبارک و تعالی دې موږ د جبرائیل علیه السلام په هغه خیرو کې نه راولي چې هلاک دي شي هغه څوک چې د رمضان میاشت په هغه باندې تېره شوه، د هغه مغفرت ونه شو او نبی علیه الصلاة والسلام پې امین وي. الله دې موږ په هغه خیرو کې نه راولي. موږ خوشحالي وو، څه به کېږي زموږ. دا مبارکه میاشت روانه ده، زموږ رب طرف ته رجوع نشته. د الله پاک نه غوښته نشته، د قرآن تلاوت نشته. د نبی علیه الصلاة والسلام بارکې راځي وی چې کله به د رمضان میاشت راله، نبی علیه الصلاة والسلام به بستر راونغښته او ما ته موږ چې روژه راشي نو بسترې له زور ورکو. داسې ده که ټوله شپه دغه ته ناست یو او چې څنګه پېشماني وکړو بس کټ ته وخېږو. یو نیم پکې هغه وایي څه خو پاړو په روژو پوه هم نه شو، ته به څه پوه شي. شپه دې په ګیمونو کې او ورځ دې په خوب کې. یاره وایي بس سهار پېشماني وکړم او ویده شم، بس ماسپښین را پاسم، ماسپښین مونځ کړی جو، بس د هغې نه وروسته بیا کټ ته خېږي او مازدیګر راوځي جو داسې بازار ته یو پله بل پله جو دوی کې والله اکبر خبره ختم. عزیزانو، الله تبارک و تعالی دا مبارک میاشت موږ له راکړې وه، د الله رب العزت ډېر لوی انعام دی. پکار دا دی چې انسان الله تبارک و تعالی طرف ته رجوع کی. الله تبارک و تعالی بندګۍ ته غاړه کی او بیا الله تبارک و تعالی داسې مواقع ما ته په لاس راکړي. انس رضی الله عنه بارک راضي وی چې کله به د قرآن ختم کو کنه و خپل اهل خانه به ټول راوغوښتو، راجمع به یې کړو،
لکه څنګه چې قاری صاحب موږ ټول راغوښتي پرې دعا کې موږ سره شریک شي. دا ډېر مبارک وختونه دي خو د سرو قدر د زرګر سره زرګر خاله ورشه که نه هغه یو لویه کپړه ځان ته داسې خوره کړي لاندې او لګیا دي کالې جوړوي هغه هار جوړوي او والۍ جوړوي دا کپړه یې ولې غوړول هغه ته پته لري چې بهی د سرو قیمت 5-6 لکه روپۍ دی نو که دا دومره خس دا دومره ذره زما نه پرېوته که نه دا زما ډېر لوی تاوان دی هغه ته قیمت معلوم دی. الله دې موږ معاف کړي موږ سره د دین قدر نشته. څنګه چې مولوي صاحب خبره وکړه مخکې امام لګیا دی قرآن وایي وروسته موږ ډډې والي یوازې دلته نه په هر جومات کې دا مسله ده قدر نشته. دا د چا کلام دی دا د چا وینا ده دا د چا خبرې دي. الله تبارک وتعالی دې په موږ کې د دین قدر پیدا کړي. ډېره لویه خزانه ده ډېر لوی دولت دی. عزیزانو خبره مې دا کوله ډېر مبارک مواقع دي د ختم قرآن په موقع باندې راجمع کېدو د دعاګانو اهتمام کول الله پاک نه غوښتو ځان د پاره امت د پاره ملک د پاره کور د پاره مشران کشران څومره ژوندي دي څومره مړي دي د هغوی د پاره دعاګانې غوښتو. داسې مواقع الله تبارک وتعالی موږ له راکړي په دې د الله پاک شکر ادا کړو.